أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. موجوده حالات د زمانه ډیر تر خرابېدو سره رواني. څوک لګیا دي تپوس کوي چیرې دا د الله عذاب دی، دا مصیبت دی، دا ازمایش دی، دا څه شیز دی؟ دا ازمایش دی ځکه د مؤمن د پاره دا ازمایش پدې دی چې الله رب العزت هغه ته وایي چې بس دی ما طرف ته متوجه شه. ګناهګار د پاره ازمایش دی ځکه خدای ورته وایي په خپل زړه باندې لاس کې د چې څومره ګناه دې کړی د هغې نه توبه وکاږه، بس ته ما طرف ته متوجه شه، ما طرف ته رجوع وکا. کافر د پارم پدې کې ازمایش دی چې الله رب العزت ورته وایي چې بس ټول عمر زما په نافرمانه کې تیر کو، دا غي باوجود تعالی ما هر صدر کا بس د دې نه توبه وکاږه، رجوع کا، ایمان راوړه. نو پدې وخت کې الله رب العزت ته رجوع کول، فریاد کول او توبه استغفار کول ډیر زیات لازم دي. او بعض خلک په دې وبا پسې دا چې کم کرونا وایرس ته سوګر پسې خاکی جوړي، سو ډرامې جوړي، نو دا شرعاً منع ده ځکه د الله عذاب پورې خندا کول ده. بخاری شریف کې راځي الله رب العزت د بنده په توبه باندې ډیر زیات خوشحالي. حضور پاک ارشاد فرمایي و یو بنده دی هغه سره استه په صحرا کې دی، ټول خوراک سکا کې په هغه اس باندې پروت دی او د سترګې ورغه خوب ورو د شو د جرا پاسې دا اس نشته، حالان کې د ژوند خاتمه دلته شو ځکه خوراک سکاک ارساغه سره لاړه د یو منډه وای، کله یو خوازي کله بل خوازي. الله ته فریاد کې چې یاره په اخره کې نا امید شي او د په یو طرف ته کینی بیا سملی وی یاره چې بس دا مرګ را لپاره او د کېدو کې راشي دا براله بهتر وي او چې دې څنګه سترګې کولو کې هغه از د مخه ته ولاړ دی پورا سامان سره. روایت کې را دي وی دا بنده ډیره د خوشاله نه چغي وي وی یا عبدی انا ربک، وی چې ته زما بنده او زستا رب ملکه خلای خطا شي دومره د خوشاله نه. الله رب العزت وی چې یا الله زستا خدای مو ته زما بنده د خوشاله نو ته خدای نوې جون ملو کې د څنګه خوشاله شي تک شانته الله رب العزت د انسان توبه باندې خوشاليږي. خدای ته توبه وستل پکار ده. حدیث کې را دي وی کده یو بنده ګناهونه دومره زیات شي چې د عرش د کنارې ته نه ډکی شي، وی بیا چې الله رب العزت لاره شي نو خدای بیا د ګناهونه معاف کوي. بس ته تر کومه پورې بد عملونو کې مبتلا یو او دا چې عمل لري عذاب راځي زموږ د اعمالو د وجه نه راځي. یو روایت کې راځي وی یو کس په بنی اسرائیلو کې وی هغه بچو ته وصیت کی وی چې زستاسو څنګه پلار پاتې شوی يم. بچي ورته ته خو زموږ ډیر خپلار پاتې شوی، هغه ډیر بدعمل سره وی زما دا وصیت ووري بار بار ته تاکید کوي وی ز چې کله مرشم وی اول به ما اوس وځوي، وی دا سه مې اوس وځوي چې ری ریشم او وی بیا زما دا اډو کې راواخلې او دا اوټه کوي، وی چې کله دا اوټه کوي نو وی نیم چې کم دی کله طوفان زلازي په سمندر کې وشینده او نیم په صحرا کې دا وشینده چې زما د وجود بالکل پته ونه لګي. بچو ورته دا خو نامناسبه خبره ده، الله رب العزت خود دینه منی راوسته ده او ورته چې سمې درته وک بس داس وکي. نو اغي د دې پلار په وینا باندې عمل وکړو چې کله مړکیږي بچو ما غ شانته عمل کوي چې مرشي نو الله رب العزت دې ته حکم وکړي چې د وجود د ذرات ټول راغون شي ځان ته مخه ته وزرو ورته وی ولې دې ارسه کړی دی بندا او ورته وی من خشیتک رب استاد یې د وجه نه مې کړی دی او دا یره مې چې په دنیا کې خو مې ډیر زیات بد عملونه کړیو، ډیر بد عملو ما وی چې یا الله اسرا سره نشته تعالی بس مخه ته دروړم صرف او صرف استاد یې د وجه نه مې داسې کړو. وی الله رب العزت فرشتو ته حکم کوي وی چې دا سړی جنت ته داخل کړي ځکه اصل شیز د پړه کې زما یره پراته وا او هغه یره ماته مخه ته ښکارې ده. نو حالان کې مونږ په خپل باندې خو ډیر زیات وی چې یره دا استغفار د توبه شیطان وی چې کم سړی
لګیا دی یستغفر الله په تسبیح استغفار وي په ګوتو استغفار وي پړ کې د ګناه طلب پروت وي نه ورته زخمه تبا کې خمه غرق کې ته لګیا د ګناه د پاره د ګناه د پړ کې پرته ده ته اسه په زبان باندې چې استغفر الله دا خوستا هلاکت ده. وا محترم رب چې کم ده بنده سره ډیر زیاته مینا کوي هغه طرف ته رجوع کول پکار ده د مینې انتها نشته د الله رب العزت ډیر عجیب مینا کوي. یو بنده بارک را دي طواف کولو طواف چې کله څوک کوي نو هغه هر څنګه الفاظ ویلې شي نو هغه ویل لبیک نو بزرګ ور سره تیرېدو نو هغه आवाज اور وی چې لا لبیک زستا आवाज نه قبلو او ورته وی ته د आवाज اور وی بالکل اورم ورته وی چې اور نو زدلته نه کنه او ورته څومره وخت نه دلته لګي وی شل کاله مې چې طواف کوم زم لبیک خدای आवाज کوي چې لا لبیک وی خدای را نه خپه د دومره لوی ګناه مې کړی دا او ورته وی ښا نو دلته نه لاړ شه او ورته زبا بالکل لاړ شم دا بم پریدم په مخ د زمکه مان د دین عزت مهربان او قسطه زیرا ته پته نه و زه خدای لراغم چې خدای به زما دا ګناه دلته معاف کړي نو وی تر ته داسې زه خو چې الته کې مان خدای راضي شي ځکه زما خو د خدای نه الهو سوکشته نه زه چې زم اومدي خدای لبزم اومدا خدای چې کم دی ما معاف کړي کدی نه خزه درته معلومه غزه ته مې بوزا نو بیا چې د आवाज کې لبیک برنا ورته خدای आवाज کې لبیک یا عبدی نو په هغه یو الفاظ باندې چې الله رب العزت ته التجا وکا نو الله رب العزت د الفاظ قبول کړ. یو بچی دی ډیر ځات نه فرمانه دی ور هغه بچی د مور د کور او شړی کور نه وزي بیا چې کوم دی دا بچی لاړ شي وی زه به چرته زم واپس هم هغه مور لزی کنه واپس ماغه مور لاړ شي په در کې ورته نازي چې مور معاف میکا کاغه بچي د کور په دروازه کې په جړه کې سملیو سلګي وهي نو سوچ کو کم د مور ډیر نه فرمانیم کړي هغه مور روچت کیو بهم سینې سره لګي چې بچي ما خو درته وی دا بد عمل مکوا نو الله رب العزت د اویا مند نه زیاته مینا کوي ګوره د الله مینا ډیر ناشنا مینا ډیر عجیب مینا ده ګوره کچرته الله رب العزت موږ له پلار مړ کوي رو را لمړ کوي مالی نقصان ملو شي نور تکالیف ملو شي ژوند کې نقصانات راشي نو دا خو نه چې بس نه بس د خدای مال تکلیف را کړي زبر د خدای نظم زب واپس زما ګوره خدای د دنیا یو صورت سره آباد کړی دا که تکلیف راځي مصیبت راځي بیا هم زه خدای طرف ته رجوع کوم د خدای نافرمانی بنه کوم اوس د الله طرف نه دا مصیبت مسلط ده پهله خو خلکو یې غپ ته داده په پورا عالم کې خور شو ټول عالم یې کم تباہ کړ. پدې کې یو څو خبره مخې درازي یو خدا دا که حکومت طرف نه مساجد باندې پابندي ولګي د نو مکه مساجد کې منځونه کورونو کې کوي د جمع ثواب ملاويږي او که کور کې منځ کې نو سړې د مخ کې شي ورپسې دي کروري وي بل لوري پلاری هغه د ورپسې ودرېږي زنانه د شاته صف کې ودرېږي یا که ماشومان بل صف کې زنانه د هغې نه شاته ودروه دا د جمع ثواب ملاویږي د جمعې مونځونو دپاره هم دا حکم دی که چېرته جمعې مونځ نشي کولی د غرمې مونځو کا تا ته به د جمع ثواب ملاویږي ځکه عالمي وبا ده. بله دا د احتیاطي تدابیر خامخا استعمالول پکار دي. وجه څه ده پیغمبر هم احتیاطي تدابیر استعمال کړي دي کله ویل دي چې په هغه چت باندې مسمله په کم باندې چار دیواري نه ځکه چې تبرا پروزي یا به اړخ به لاندې به پروزي دا یو احتیاط دی وی کچرته او بزان ته کې دي نو په اوبو باندې صدا پاسه خامخا یګدا دا احتیاطي تدابیر دی وی مشکیزه چې کومه د اغې نوم دا اوبو مسکا نو احتیاطي تدابیر شته حکومت طرف نه صدا ډاکټرانو طرف نه هغه احتیاطي تدابیر باندې عمل کول چې کم دی لازم دی خامخا پاغه باندې عمل کوي لاسونه وغیرہ وینځي زیات تر زیات کورنو کې کینه حکومت ستړی شو تر دې پورې چې هغه خلک بیا وਹੀ سوکتانو ته بوزي سوک جیل نو تا نو وجه دا چې په کور نه کینه دا هغه مرض دی چې کم خوريږي متعدی مرض دی یو نه بل ته لګي بل نه بل ته لګي خدای لګي دا مرض خو لکه سبب هم جوړيږي نو دې سره ټول متفقه فیصلو کې چې کورونو کې او حکومت سره مرسته وکړو او الله رب العزت ډېر یاد کو استغفار وایو درود شریف وایو چې خدای را ناراضي شي ځکه خدای دومره خپه دی چې په موږ باندې مساجد هم بند شو دا د مؤمن لپاره د الله طرف نه یو رحمت هم دی رحمت داسې دی چې د الله طرف نه په ده باندې هغه چې کله دی په دې کې مړ شو نو حدیث کې را دي وایي چې دا د لپاره د شهادت ذریعه ګرځېدی په دې کې شهید کېږي الله دې موږ ټول په دې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.